تیلیز بعد د دغه ښار اوسېدونکی فلسفي الکسیمندر دی. الکسیمندر د تیلیز شاګرد دی. نو دی وایي د کائنات اصل چې دی هغه غیر معین ماده ده، غیر ممیز او لامحدود ماده ده. څه مطلب؟ یعنی اوسپنه یو معین ماده ده، اوبه یو معین ماده دي، خاوره معین ماده ده، ډبره معین ماده ده، لرګی معین ماده ده. ولې چې هم ماده ده هم لرګی دي، ولې چې هم ماده ده هم اوسپنه ده، ولې چې هم ماده ده هم ډبره ده، ولې چې هم ماده ده هم اوبه دي، ولې چې هم ماده ده هم خاورې دي. نو دا ماده معین ماده ده، ډیټرماینډ ده، لیمیټډ ده. لیمیټډ ده، لرګی دی لیمیټډ سو، اوبه دي لیمیټډ سو، او انډیټرماینډ او ډیټرماینډ. دی وایي چې کائنات د غیر معین مادې څخه او د لامحدود مادې څخه جوړ دی. انډیټرماینډ میټر، انډیټرماینډ میټر هغه دی چې د دنیا د تمام شیانو خصوصیات په هغه کې شته، هغه د هغه ډیټرمینیشن نشته. هغه نه اوبه دي، نه خاوره ده، نه اوسپنه ده، او نه ډبره ده، نه په دغه شیانو کې یو شی د شیانو دی. حتی چې په پیریاډیک ټیبل کې څه شیان دي، څه عناصر دي، په دغه کې هغه یو هم نه دی. بلکې انرژي لا نه ده چې اور دی، یو غیر معین ماده ده چې د هغه تعین او ډیټرمینیشن ممکن نه دی، او د هغه تعین او ډیټرمینیشن شته نه، د هغه حد او لیمیټیشن نشته. دغه غیر معین ماده چې د کائنات د تمامو شیانو پر د تمامو خصوصیات حامل وه او یوه اکایي وه، دی ون و. دغه د کائنات پرنسپل دی، دا د کائنات اصل دی. کائنات د دغه څه جوړ. نو اوس معلومه شوله چې اوسپنه ډېره اسانه ده داسې جوړېدی شي. اوسپنه ډبره ډېره اسانه ده داسې رایستی شي. د پیریاډیک ټیبل تمام عناصر په ډېره اساني اوس د دغه څه راوتلی شي او د دغه څه تخلیق کېدلی شي. دا د یو ډېر فلسفیانه سوچ چې ده وکړي. او هغه غیر معین ماده چې ده، زه سوچ کوم چې د ده به مقصد دغه نه هم وي چې هغه غیر معین ماده نه وزن لري نه ځای نیسي. دغه ځای او وزن او شکل و صورت دا د دغه غیر معین مادې څخه د معین مادې د صدور بعد دا شکل صورت او وزن او ځای نیول دا د هغه بعد سوي دي. دغه ته الکسیمندر تکوین وایي، بیکمینګ. یو هغه ماده وه انډیټرماینډ میټر، هغه بیینګ دی. ټیک دی؟ یو د انډیټرماینډ میټر څه دغه دونه اشکال د مادې، دا دونه صورتونه د مادې، دا دونه مختلف هیئتونه د مادې، دا دونه متعین او ممیزه ماده، ډیټرماینډ میټر، لیمیټډ میټر، دا د دې صدور د دغه مادې سوی دی و دې ته دی بیکمینګ وایي، تکوین کېدل. ټیک؟ دا خاص خبره ده. نو په شیانو کې اختلاف د شیانو په ذات کې نشته، په خصوصیات کې شته. د اوسپنې او د ډبرو خصوصیات جلا دي، ذات یې یو دی، ذات هغه غیر معین ماده. د اوبو نو کڅوم په پیریاډیک ټیبل کې د دوه شیانو څخه جوړې دي. دا پر تیلیز ډېر لوی اعتراض په جدید انداز کېدلی شي، په جدید ساینسي بنیادو باندې، او بلکې آل تھنګز آر واټر سره دغه اعتراض ختموي. دغه فلسفه د تیلیز ده. ولې؟ اوبه خپله سره الیمنټ نه دي، اوبه خپله د دوه الیمنټ څخه جوړ دي، هایدروجن او اکسیجن. ټیک؟ نو پیریاډیک ټیبل کې تمام الیمنټس دي. دا په اصل کې ذات یو دی. یعنی په کائنات څه عناصر دي؟
د دې ذات یو دی انډیټرماین میټر او صفات جلا دي صفات خصوصیات اختلاف دي د دې یو دا ډېره ښایسته خبره ده او بل دغه چې دغه چې دی انکسیمنټر د ده خیال و چې که ماده محدوده وي که ماده محدوده وي ډېر د مخبله د دنیا تخلیق سوی وي د مختلفو دنیاګانو او ارتقا او زوال پرې راغلی وي او اوس بې عمل ختم وي که ماده محدوده وي او د دې په نتیجه کې به دغه راغلی وي چې نو خو هغه د شروع دا دنیا جوړې شوې ماده محدوده ده نو ختمېدله بله دنیا به جوړه شوې هغه به بیا ختم شوې بله به جوړه شوې ولې ماده محدوده ده دی وایي هغه لا محدود ماده ده دنیاوې جوړېږي ارتقایي منازل طی کړي